سورة البقرة آيات نمبر 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رونو د بني اسرائیلو د هغوی واقعات الله تعالی بیانول او په هغې کې زموږ دپاره خصوصا عبرت دی، زموږ د امت دپاره او د نبي علیه صلات وسلام د امت دپاره. او دې واقعې مقصد دا دی چې بني اسرائیلو د موسی علیه صلات وسلام په خبرو کې بې ځایه سوالات کول، او دا سوالات د دې دپاره وو چې دا یو قسم د هغه ملنډې دپاره د الله تعالی د حکم نه د ځان خلاصولو دپاره دوی به قسمه قسم سوالونه کول، ځان ته یې خبره په زور باندې ګرانوله. نو دې مقصد دا نه دی چې لکه سوال کول د دیني سوال کول دا په دین کې ناجایز دی، داسې خبر نه ده. خو هغه سوال چې د هغې څه فایده نه یا هغه سوالونه چې هغه هسې د راګیرولو دپاره نو هغه سوالونه هغه نه دي پکار. واقعیت داسې وه چې د حضرت موسی علیه السلام په دور کې په بني اسرائیل کې یو سړی و، نو هغه یو کور ته رشته ورولېږله او هغوی ورته انکار وکړو چې موږ درنه نه درکوو. نو دا سړی راولګېدو، دا کم د جینۍ چې کم پلار و نو هغې وویشتو. لکه هغه ټایم کې خو په غشي باندې ویشتو، په نیزه باندې خو مړی. نو چې هغوی کله دی وفات شو او بیا به یې کوڅه کې اچولی او خلک پرې تېرېدل را تېرېدل، نو په دې کې اختلاف شو چې دا چا وژلی دی. نو په خپله باندې دا کم سړی چې ده په نیزه باندې یا په غشي باندې ویشتی و، دی راغی او ده به په هغه ټایم کې داسې خبرې کولې چې یاره دا چا وژلی دی او دا دي او هغه دي، او ده پکې د ټول نه زیات هغه لانجه کوله. نو موسی علیه السلام ته دوی وي چې تاسو داسې وکړئ چې د الله تعالی نه دعا وکړئ چې زموږ لپاره دا قاتل معلوم کړي. یو دویم دا دی چې په دې کې اصل کې یو سړی و، د هغه ورور وفات شو، نو هغې پاتې شو. او د موسی علیه السلام په شریعت کې دا و چې اگر که زموږ شریعت کې دا دی چې که فرض کړئ یو پلار ژوندی او د هغه په زندانه باندې د هغه زوی وفات شي، نو لمسي ته په میراث کې حصه نه میلاویږي. د هغې وجه دا ده چې میراث چې کوم دی نو دا الاقرب دی، چې څومره خلک نږدې نو هغه ته به حصه میلاویږي. نو چې کله پلار ژوندی دی او د زوی وفات شو، نو لمسی چې دی نو هغه بیا وروسته راځي، اول ده چې کوم اولاد دی نو هغوی ته میراث میلاویږي. نو دغه شان دا تره راولګېدو، د خپل وراره چې کوم نو دی مړ کړو د دې وجې نه چې دا میراث درته میلاو نه شي. اوس د دې په خاطر کې اختلاف و چې دا چا وژلی دی. نو موسی علیه السلام ته دوی راغلل. اگر که بعضې علما وو چې د خلکو یې په دې تره باندې شک و، خو د موسی علیه السلام شریعت کې لا دا حکم نه و راغلی چې
که څوک منکري نو چې هغه له به قسم ورکوئ. نو زموږ په شریعت کې معامله دا ده چې که فرض کړه داسې یو مقدمه راغله، داسې یو خبره راغله، نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي البینة علی المدعي والیمین علی من انکر، چې څوک مدعي دی نو هغه به ګواهان راولي او څوک چې منکر دی نو هغه به قسم کوي. بل د شریعت طرف روټوب دا خبرې دي که چېرته کې ګواهان پیش شوه نو بس د هغه په حق یو فیصله کېږي، او که ګواهان پیش نه شو نو دا منکر چې دی به قسم کوي په مختلف مقدماتو کې. اوس بیا شریعت مونږ دا نه باون کړي چې خامخا به تاسو دې خبرې ته رسئ چې دا خدای چېرته دروغ او یا دا ګواهان چېرته دروغ نه وي. نو دا ګواهانو معلومات به وکړي چې لکه مطلب دوی دروغجن نه دي، دوی دیوني نه دي، دوی شراب نه څښي، یا دا خبره ده. خو نور چې په یو مسله کې ګواهان پیش کړو نو د هغه انسان په حق کې یو فیصله کېږي، او که ګواهان ورسره نو چې کوم منکر دی به قسم کوي. حضرت علي رضی الله عنه له یو ځل مقدمه راغله، او مقدمه داسې وه چې یو دوه کسان راغله او د هغې سره یو زنانه وه. نو دوی دا وایي چې دې ګواهانو ګواهي ورکوله چې دا زنانه د پلانکي سړي ښځه ده، او دې زنانه دا ټوپونه وهلې چې لکه دا زما خاوند نه دی، خو دا سړي سره ګواهان موجود دي چې موږ ګواهي ورکړو چې دا د ښځه ده. حضرت علي صاحب ورته شاهدا کې زوجا کې بس دې ګواهانو ستا واده وکړو که نه، بس نور خو الله ته فیصله حواله ده. که ته دا ښځه نه یې نو د الله په نسبت باندې به تاسو مجرمان یئ، دا سړی به مجرم وي. خو چې اوس ګواهانو ګواهي ورکړو نو بس په دغه فیصله کېږي د شریعت طرفه موږ په دغه باندې مکلف یو. مثلا داسې وشوه چې مثلا یو سړی دی هغه چې دی نو خپل ښځې له مثلا طلاق ورکړو، او بیا داسې وشوه چې دا ښځه وایي چې ما یې طلاق راکړی دی، او دا سړی منکر دی چې یاره ما خپل طلاق نه دی ورکړی. اوس د ښځې سره خو ګواهان نشته، د شریعت طرفه موږ ته حکم دا متوجه دی چې دا کوم سړی منکر دی، دا خاوند چې ما طلاق نه دی ورکړی، چې که دا قسم وخوړو نو بس دا د ده خپله بیبي شوه. اوس هغه جدا خبره ده که دی پس که دروغ وایي او په دروغ باندې قسم خوړلی نو فیما بینه وبین الله، معاملې الله ته حواله ده. خو ظاهر به دا فیصله کولی کېږي چې دا د ده بیبي ده. ولې چې شریعت څه وایي البینة علی المدعي والیمین علی من انکر، څوک چې مدعي دی نو هغه قسم کوي، هغه به ګواهان پیش کوي، او څوک چې منکر دی هغه قسم کوي. بس د شریعت طرف ته دغه دوه ټوک الفاظ دي. د خبره باندې تاسو پوه شئ. نو مطلب دا دی چې دلته کې د موسی علیه السلام په شریعت کې د قسم خبره نه وه نازله شوې. نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه چې الله تعالی د دوی دا قاتل به څوک وي. نو الله تعالی ډېره زیاته عجیبه فیصله راولېږله. فیصله داسې وه چې تاسو به داسې وکئ چې یو غوا به حلاله کړئ او د هغې یو حصه به راواخلئ او د عمل یې به پرې ووایي. بس دی په خپله باندې راپاڅي او دی به ووایي چې یاره زه پلانکي سړي وژلی یم، دا خبره به معلومه شي. علما وایي چې اوله خبره خو دا ده چې الله تعالی ورته داسې وننګوي چې یاره بس دا یې قاتل دی، دا غوی پکې ولې راویسته. وایي د هغې وجه دا ده چې یو الله تعالی پکې دا حکم دوی معلومول، الله ته خو معلوم و خو ظاهرول چې دوی زما حکم مني که نه. ځکه ګوره هغوی وایي چې قاتل پکار دی، الله تعالی ورته غوا حلاله کوي، او د دې په منځ کې څه مناسبت نشته. والله تعالی دا امتحان کړو چې زما دا حکم مني که نه. یو دویم دا و چې دوی د سپي عبادت کړی و، نو د الله تعالی وایي چې دوی په خپله باندې دا غوا حلاله کړي که نه، نو د سپي دا محبت پرې د دې زړه نه وځي چې دا خو ګوره هغه مونږ ورته سجدې کولې، هغه یې زموږ په خپله باندې حلال. نو د دې وجې نه الله تعالی ورته چې تاسو غوا حلاله کړئ. بله خبره دا وه نو موسی علیه السلام چې ورته کله وایي چې الله تعالی وایي چې تاسو غوا حلاله کړئ، نو دوی پکې قصې شروع کړې. اوله خو دا خبره وکړه چې اتتخذوننا هزوا، ته زموږ سره ټوکې کوې لکه موږ د خپل معبود څنګه حلال. یا دا خبره مطلب دا دی چې لکه موږ تا ته وایو چې قاتل پکار دی، ته موږ ته چې غوا حلاله کړه، نو زموږ پسې ټوکې کوې. موسی علیه السلام ورته اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، زه به الله سره پناه غواړم چې زه د جاهلان نه شم، زه جاهلي سړی خو نه یم چې زه تاسو ته اوس ټوکې درسره کوم. ملنډ دې درپسې کوم، نه نه، الله تعالی درپسې حکم کړی دی. نو دې خبره ځانته ګرانوله، تپوسونه یې کوله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مونږ ته بیان کړه چې رب ته دې ووایي چې مونږ ته بیان کړي ما هي، چې دا څه شی دی. نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه سوال وکړو. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر، بس ما دا داسې غواده شي نه بیخي بوډۍ ده او نه بیخي ځوانه ده. عوام بین ذلک، د دې په منځ کې معتدله ده، درمیانه غواده. فافعلوا ما تؤمرون، څه چې ته حکم کړی شوی دی چې هغه تاسو وکړئ. نو دوی پکې نورې قصې شروع کړې.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها هغه څنګه نو قال انه يقول انها بقره صفراء موسی عليه السلام دې چې الله تعالی وایي چې دا یو غاړه او تک زړه فاقع لونها خالص رنگ دی تک زړه تسور الناظرین او خوشاله کوي چې څوک ته ګوري نو راځي او تمو خو نو دې دا خبره ځان ته غانوله نو علماء وی علامه قرطبي رحمه الله وی چې دا غوا چې کومه ده نو دا به یو ماشوم سره بیا میلاو شو او هغه ماشوم داسې و چې د پلار وفات شوی او دا د خپل مور ډېر زیات فرمانبردار و دا تکه ښکاره هغه علما وایي چې دا غوږونه تر دې پورې چې دا ښکلي چې د میدان زیږي وي نو دا روانه کړي وو نو چا ورته وایي چې دا موږ له پسند د هم باندې راکې نو یو ډول چې زه به خپل مور ته تپوس کړم وی چې کله هغه لاړو نو چې واپس راغی په هغه ټایم کې نو بل سړي کې بیا تپوس وکړو چې دا ما له پردیس باندې راکې او زه د مور نه تپوس کوم مور ورته زه تاسو په باندې خاصه خبرې په دې څه کوي نو ور بیا تاسو کوم بیا غوښنه نو خدای دې په پیښ کړه چې تاسو زموږ هغه په کار مونږ دې راکړه نو مور یې ورته تعلیم وکړه چې دا تاسو د درې خو دې یو په دې چې د دې کومه سامان نو دا موږ د سوري نه کړی د خپل دې نو ځان ته خبره غواړول نو دا ټول راجم شو او د سوري نه ورته کړه او هغه یې لاله کړه بس یې مسلې دیو غره فاصله د باندې سره ما چې مقاتل دي نو دا خبره هغه معلومه شو او بشریت کې دا خبره واضح شو خو په دې کې ډېر زیات مطلب یو خدای شکر دوی د سپي عبادت کوو الله تعالی وایي چې لاسته راځي چې محبت د زړونو نوځي دې مطلب خبره الله تعالی اوس فرمایي چې د دې یو والا چې نه اړتي دا نه جوتی دا نه یو کوي او دا چې دې بس تاسو یو والا لکه علماء دې نه خبر معلومي چې ګوره واغان چې کومي دي نو هغه د پیل د لپاره دي د وخت لپاره دي نو که څوک پسورلی کوي یا بل څه کوي نو لهدا دا ناجایز کار کوي لکه اوس خدای الوان ختم شو خو دې ښکته او کې خصوصا د شرګرس خاطرو کې خلکو چې د سندانو پسې بیا لړۍ غوړي و او بازی به بکره خجول او پاسو په ناسو دا چکی ګور ورکولې دا په شریعت کې ناجایز دي دا دا چې غوا هغه دې لپاره چې انسان دې په حاصل کی وخه وخري نو دې باندې ناروا کارونه غوښتل دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دي چې په خاص زمانه کې اوسره په غوا باندې ناسو وې غوا سره خبرې شروع کړې چې تاسو نو ظلم کې په باندې سوري ولي نو خلق څه تعجب وکړي چې غوا خبرې کوي نبی صلی الله علیه وسلم خبر زمام یقین دی او د ابوبکر صدیق او عمر سره یقین دی دا ابوبکر صدیق او عمر سره نبی صلی الله علیه وسلم نږدې چې ما به یقین مو نه مې یقین کوي نو غوا سره خبرې وکړي په دې دا خبره معلومیږي چې کوم شی د کوم سیس د پاروي نو دا غیر د پال استعمالول پکار دي علماء وايي وضع الشيء بغیر محله ظلم چې یو شی کوم شی د مقرره د هغه بغیر په بل شي مقرره د ظلم دي لکه مثلا دا د ستدي لپاره جوړ شوی چې په دې باندې قرآن مجید کې خپل شي اوس په دې باندې انسان د پاسه ناس او د ظلم نو کوم شی چې د کوم شی د لپاره جوړ دی نو لکه مثلا وزن د کې جانماز دی او تا چې د یخني د کېږي او په سر باندې د راوړل د ګرم راځي دا د ظلم وو کوم شي چې د کوم شي د لپاره مقرر دی په هغه شي کې د استعمال دی وضع الشيء بغیر محله ظلم دا ظلم دی نو د دې کې د نه په معلومه شو بل د نه په معلومه چې ځای سوال کول دا صحیح نه دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل اقرا بن حبیس رضی الله عنه ناس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چاله الله تعالی وسور کړی په باندې حج فرض دی دا اقرا بن حبیس فارسی کوي دا رسول الله لکه صرف دې کال فرض دی کنه هر کال له فرض دی نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش روسو بیا یې ګوري کومه خبره کړې نو په هر کال له باندې پاشي نو ګوره چې کوم سوال ما خبره نه کړم بس په دې شي نو مطلب چې بې ځای سوالونه هغه دې او بې ځای چاته چې د کې شکر مبارکونه دي په عمر رضی الله عنه یو ځل په سفر باندې روان و یو ځای ته ورته د الله په اجازه نو نشه اوس یو سړی چې په دې سفر باندې روان دی او څه کوي عمر سره چې خبر باندې سیده وي ته مو څه کړای شي ابو رسول الله کې دنو سپیو او کوم امتیاز کړی یو د دې مو په شکل کوم خلک وي سفر نه وځه دې دا خبر معلومیږي چې ګوره چې تاسو څه کړو او بل خبر ده چې شي په کې نه
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي امور المسلمین محموله على الصداد والصواب مهما امکن. د مسلمانانو کارونه چې تر څو پورې ممکن نو په خطر باندې به حمل کې او زموږ مسلمانان څه کوي او صحیح خطیب ته خبره کړی او دی به ورانه نه دا د سینو دا به دسی دا به دشل شي او خلک وایي مدعي سست او گواچوس مدعي په بل باندې وایي زموږ مقصد دا دی او نو خلک وایي اصلا مقصد بدل نه و اصلا مقصد بدل او نو دا د شریعت اصول دي. لکه مثلا یو سړی د هند کې ګوره علما د دې لپاره پیدا دراوګاس دوی دا خبره وکړه موسی علیه السلام ته اتخذنا هزوا تاسو څه ټوکی نو د لمو چې په الله تعالی حکم ته ټوکی نو دی په یوه کافر کیږي نو باز له مخ کوچ په دې باندې کافر شو ځکه چې د الله حکم ته ټوکی وي ورته علماء په دې باندې کافر کیږي ځکه دوی نه پوهیږي خبره نه کوي د خیر دی خبره وکړه دا خبره معلومیږي چې څنګه چې د چا خپل د څه خطا شو خپل یو پیدا او د څه خبره وکړه نو ته एकदम راځي تر एकदम چې نو تمانچه بس نو بازي مسلې په داس کې داستا کارونه نه تاسو په ډېر خلک چې نو د ختم نبوت په دې کې سنو کې د صحابه کرامو په دې کې سنو کې ډېر خلک چې نو هغه د څه خلک استعمال کړه روسو چې تحقیقات وشي دا کوم د اسلامي مقصد خدا نه نو باندې کې لکه ګور زما تاسو ته خبر ذکر کوم هغه سره اوس زما خلک یو پاشو یا په جیل کې ما خلک مړو او اصل چې الله سره عمله د فیټه کې ما خپل ویډیو اورېدلی و فیټه کې یو سره نو د سي عام سیده ساده دکاندار سره چرته ویډیو کړی و لکه دا مقصد دا چې باغ ټیم کې د علماء کرامو چې نو د خپل نبوت په نوم باندې جلسه کوله نو هغه سړي دا خبره وکړه چې ګوره کم سړي چې د نبوت دعوا کړې وه نو هغه چې دی نو هغه خو څوارلس سوه کاله مخکې مقرر شوی دی نو تاسو اوس لکه ولې دا کیسې کوئ د هغه خپل یې وراوه مطلب یې دا و چې لکه تاسو اوس په دې ټیم ته جلسې ولې کوئ او مطلب یې دا و چې ګوره هغه کم سړي چې د نبوت دعوا کړې خو مردار شوی دی که نه نو تاسو اوس څه وایي نه راغستې دې څه خبرې کول خلکو دا وایي چې دی پیغمبر علیه السلام یاد کړی نو چې هغه ځان نه خبرېدو نو هغه بیا سړی چې وژلی شوی او خلکو بیا هغه چې نو ګورنه واچوله چې تا ډېر ښه کار کړی دی سړی دې وژلی دی وروسته چې بیا هغه ویډیو ته خلکو سوچ کوو چې لکه د الله بندګان د مقصد خدا نه نو خو سړی بیا وکړه نو دې دا خبره معلومېږي چې په معمولي خبرو باندې چې انسان کافر کېږي نه معمولي خبرو باندې به د کوفر په طور خلک باندې نه لګي دغه شان چې یو سړی خبره وکړي خوله دې خطا شي بس ته لږ اخوا لاړ شه ته لږ وروسته خیر د معلومات وکړه एकदम بچ کېدل نو ټول د قاش راوباسي نه زموږ شریعت چې ډېر زیات معتدل دي زموږ شریعت ډېر زیات لچک کوي دا نه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام دې په یو ځای کې حضرت اسامه رضی الله عنه امیر وو چې دې کله په ځای باندې حمله وکړه نو اته کې یو کشمن کې او بيزي ساوي نو دې ورته چې څنګه دی وجو نو هغه کلمه وي نو اسامه رضی الله عنه یې وجه ویو چې کله هغه نو صلی الله علیه وسلم خبر راغله چې دا شخص صریح کلمه وي او د اسامه چې وجه نو نبی رسول الله حضرت اسامه راوغوښته دا ولي او د الله رسول الله په دې کلمه ویلو نبی رسول الله ته هل شفقت قلبه لتاول تسير له وسه چې دا یې نو ویلو نو اسامه راغله ویلو چې د الله رسول الله نه درخواست وکړه چې ما خپل قضا سره وجلې ونبی رسول الله اسلام ته مخوار او د قیامت پر ورځ باندې تر پوه شو کلمه دی وایي قیامت پر ورځ باندې کلمه راشي د الله دربار کې او صلی الله او چې دې ویلو اوس تاسو وګورئ مسلمانانو په مؤمنینو باندې خبر باندې یو بل وشي کنه یو طرف ته کلمه ویل کیږي بل طرف ته کلمه ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې صحابه کرام لیدل چې په کوم کلی کې به اذان ویل کیږي او هغه کلی باندې حمله نه کوله وایي ځکه چې مسلمانان دي اوس نو هغه وایي د الله کلام یې مخکې ته نیولی وایي زه مؤمن یم هغه ورته ویل ته مؤمن نه یې داسې یې بوتلی نو څو بعضې خبرې ډېرې کولې نو دا شی نه کېدل دام څو خو لکه خبره دا ده چې په دین باندې پوهېدل چې دي که نه دا پکار دي چې کله علم د انسان سره نه وي کله په دین باندې پوهې نه بیا به د مسلمان په ځای کې د کافر په ځای کې مسلمان وځي د مسلمان په ځای کې به کافر وځي ټول سیسټم به خراب الله تعالی زموږ حال باندې رحم وکړي ډېر بد حالات روان دي نو دلته کې دې نه فواید معلومېږي نور کوم څه زیات په دې معلومېږي لکه علماء کرام څه تکلیف چې ګوره د دې واقعې نه دا به معلومېږي چې الدلاله على نبوة محمد صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دلیل دی ځکه پیغمبر علیه السلام په هغه ټیم کې نو او د سټیټیک واقعې ذکر کړی دا او په تورات کې نه راغلي دا د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دلیل دی بل اثبات نبوة موسی علیه السلام دا د موسی علیه السلام په نبوت باندې دلیل دی
ځکه موسی علیه السلام چې دی نو په هغه ټایم کې دا فیصله کړې وه دا ورته الله وحي کړې وه او نبي علیه السلام ته هم الله تعالی واقع ذکر کړه. بل په دې کې دا خبره معلومیږي چې د مرګ نه بعد زندګي د ټولو پیغمبرانو عقیده وه، ځکه دې خلکو د مرګ نه بعد زندګي نه منله، نو الله تعالی ورمنډې راپاڅاو او خبرې ورسره وکړې، نو الله تعالی چې دی نو دا عقیده ثابت کړه. بل په دې کې دا خبره ده چې الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. الله تعالی چې څوک غواړي نو هغه په هغه باندې قادر دی چې وایي دا کار سره یې راپاسې د خبرې وکړي، الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. بل په دې کې دا خبره ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې تسلی ده چې ګوره ته خفه کېږه ما چې که چېرته کې دا خلک ضد کوي، دا خلک عناد کوي، ستا بېادبي کوي، نو مخکې د موسی علیه السلام بېادبي دې خلکو کړې ده. او په دې کې دا خبره معلومه شوه چې کله دې خلکو د پیغمبرانو نافرماني وکړه نو الله تعالی ته خلافت ورسوه. نو د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهود نو هغوی ته هم الله تعالی وایي چې که تاسو دې پیغمبر خبرونه منله کامیاب به شئ او که د مخالفت مو وکړه الله تعالی به زلزلې لیکي. نو دې آیتونو کې الله تعالی دا واقعه ذکر کوي. نو دا واقعې چې کوم اخره طرف ته الله اوله ذکر کوي چې والا نه کوي او چې قتل چا کړی دی هغه خبرې وروسته روان دي هغه به انشاءالله بیا سبا کوو. نو دې آیتونو کې الله تعالی دا واقعه ذکر کوي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى هر کله چې وویې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې ذبح کوي بقرة یو غوا. قالوا وی دوی اتتخذنا آیتا مونږ نیسي هزوا ټوسا. قال اعوذ بالله ویدا زه غواړم الله تعالی سره ان اكون من الجاهلين چې شمزه د جاهلانو نه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ویدي وغواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي مونږ ته چې دا څه شی دی. قال وفرمایل موسی علیه السلام انه یقول بشک الله تعالی فرمایي انها بقرة دا یو غوا ده لا فارض ولا بکر نه بډۍ ده او نه مړه ده عوام بین ذالک درمیانه ده د دې په منځ کې. ففعلوا وکئ تاسو ما تؤمرون څه چې تاسو حکم کولی کېږي. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا وی دوی چې وغواړه زمونږ دپاره د رب خپل نه چې بیان کړي مونږ ته ما لونها چې څنګه رنګ د دې دی. قالوا فرمایل موسی علیه السلام انه یقول بشک الله تعالی فرمایي انها بقرة صفراء دا یو غوا ده تکه زیړه فافع لونها خالص دی رنګ د دې تسر الناظرین خوشحالۍ کتونکو لره. دیو جن عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا زیړ رنګ والا پیزاب چې څوک استعمالوي د ده زړه به الله تعالی خوشحاله کوي. دا د هغه خپل تجربه ده. نور نبي علیه السلام دا خبر نه ده کړې خو هغه دا وایي چې انسان خفګان وینوي نو د دې زیړ رنګ والا پیزاب استعمالوي الله تعالی خوشحاله کوي. نو علما علم الالوان دا یو لوی علم دی چې د رنګونو چې د الله تعالی سره کمالات ښیي دي. لکه د شین رنګ کې الله تعالی د باندې ښودلی دی چې انسان ورته وویني نو خوشحالي کېږي. او سور رنګ کې الله تعالی کمالات ښودلی دی چې انسان د وینې د فشار ورڅخه اثر واقعي. دې وجې نه د چا چې ټپې هسې واقعي نو هغه د سور رنګ ډېر وي هغه د شین طرف ته ګوري شین رنګ ته ګوري شین ته بل باندې ګرځي. نو دې کې دا کمال د خلک په تاسو ته دي چې وینې له وایي چې په تاسو باندې به خړا راشي اکم چې بس او ویلې باندې دا غوښتل دی چې د سور رنګ په وینې اشاره هم وایي په اوسه چې دغه شان د کې آسماني رنګ کې الله تعالی کمال خو چې دې کې پراختیا ده.
لکه بعض ټایم کې انسان یو کمانچه کې نو غټه یو د په وخت کوي علماء چې دلته ودیرن ورکړه د اسماني غونډه دا ورته ته بیا غټه کوي دا مګر الله تعالی کومه خو دې دا شرط کې چې دینو په تور رنګ کې الله تعالی چې دینو د قیادت او د مشرۍ داغه کمال خو دې نبی صلی الله علیه وسلم عموما چې د تور پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمالو دا شان د فتح مکه په مقابل د نبی اسلام تور پکې والي زکه د شرعي نه خوند دي دا شان د هر یو رنګ الله تعالی په خپل یو کمال خو دې دا هر چې کوم دي دا میټیا دا د خاورې په شان عام طور باندې موږ ته ګولډن وایو دا چې په دې کې د نفرت ماده موجود ده نو مطلب دا دی چې د کوم انسان خو شادارن ډېر زیات لګیدي نو د زړه بتن تنکی نو دغه په کار دا دی چې ډېر تنکی لکه مثلا چې د نو کارپټ ډېر زیات خړ دی په کار دا چې هغه لګ د شین کی دا شان دیوالونه تک خړ دي نو هغه لګ بدل کی دا په دې کو سره برابرۍ ځکه دا انسان چې د نفسیات دغه شان تکي نو ځکه الله تعالی فرمایي تسر الناظرین چې خوشاله کوي هغه کتونکو لره قالوا لنا ويدي جوار زمند پاک ربك دخل ربنا يبين لنا چې بیان کې مونتا ما هي چې دا څه شی دی ان البقره بشکوا تشابه علينا ګډوډ شوي ده په مونږ باندې وإنا إن شاء الله ومنك الله أغفى لمهتدون فصم الأرض شو قال إنه يقول بموسى عليه السلام الله تعالى فرمائي إنها بقرة طيروها لا ذلول مهنة ندى تثير الأرض شعار اسمك ولا تسقي الحرث أو نحر بكي فصل مسلمة سالمة لا شية فيها إصداقك نشتا قال الآن جئت بالحق ويلدي وصدرات الوقرة أحقا ودي وذبحوها ذبحها وما كانوا يفعلون أو نبوي جداك نو مطلب الله تعالی کې ان شاء الله نه ویل دوی به دا کار نه وکړي ځکه چې په خپل منځ کې اختلاف کوونکي دا شاندار صفاتونه دوی نه پیژندل پیسې زیاتې وي خو چې دوی کله ان شاء الله وي نو الله تعالی خبره اسانه کړو بیا دوی دا کار وکړو نو ما کار یې قانون مطلب دا دی چې دوی نو چې دوی دا کار کړی یو سړي د نو دا ترجمه کول نو دا ټکه تیر شو په تصوروها او زده کړه نو ما کار یې قانون نو ترجمه تیر شوی و نبی فذبحوها ذبح کړه وما كادوا يفعلون نو بیا متوریات نشوه نبی فذبحوها ذبح کړه وما كادوا يفعلون استرټ کړه دا مطلب چې دا تیر شوی ترجمه بدل تفصیل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين